زه د ټولو ناول خو د ملک زمونږ ناظم صاحب چې نسبت الله دی هغوی ته د عوامي نیشنل پارټۍ او د خپلې پارټۍ سرې جنډې لاندې چې هغوی شمولیت وکړو هغه ته ډېره زیاته مبارکي ورکوم. یقینا چې هغوی چې کوم د دې سرې جنډې لاندې د باچا خان بابا د دې تحریک سره شامل شو نو دا د هغه خپل کور دی او هغه خپل کور ته راغی ځکه هغه ته مونږ مبارکي خو نه وایو خو هرکلی ورته وایو. جی زمونږ ډیر محترم د عوامي نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار بابک صاحب، زمونږ ډیر مشر شیخ فیاض صاحب، د ارګنایزینګ کمیټې او صوبایي کلچر سیکرټري خادم حسین صاحب، ما سره ناس مخامخ ارباب نظیر صاحب او تاسو ټول ځوانان مشران چې تاسو ډیر په شارټ واقعي یقینا ما ته اندازه ده چې ډیر په کم نوټس باندې تاسو ټول راټول شوي یقینا چې دا د دې پارټۍ سره د دې سرې جنډې سره او د باچا خان بابا تحریک سره یو مینه ده چې تاسو نن راغلي او دلته کې ناست یې. زما په خیال ما دپاره زه خو یو ډیر یو ادنا کارکون چې ورته وایي د عوامي نیشنل ګوند ما دپاره ډېر د ویاړ خبره ده چې زه د یو داسې پارټۍ سره تعلق ساتم، د یو داسې تحریک سره تړلی یم چې هغې باندې زما په خیال د زنانو چې کوم خبره مونږ کوو چې زنانو حوالې سره د هغوی د پرمختګ، د هغوی د تعلیم، د هغوی په سیاست کې راتګ صرف باچا خان بابا یا د زمونږ چې څومره لیډرشپ دی هغوی صرف خبره نه ده کړې، عملي ګامونه یې پورته کړي دي. او تاسو وکته چې دا کم پی کې 73 باندې یو زنانه ته ظاهره خبره ده چې زه د پارټۍ یو کارکونه یم او د پارټۍ هلو ځلو دپاره ما د ګراس روټ نه سیاست شروع کړی دی. زه ډور ټو ډور الیکشنو کې هم کمپین کوم، زه د پارټۍ په هر هلو ځلو کې په هر اکټیویټیز کې ما دپاره ډېره د ویاړ خبره ده. خو زه په دې خوشحاله یم چې کله پارټۍ یو فیصله کوي او هغه زنانه چې دی هغه په فیصله سازۍ کې شامل کړي نو دا ما دپاره ډېره د ویاړ خبره ده. زه هغه ټپه ده وي که د زلمو نه پوره نه شوه فخر افغان جنکۍ به دې ګټي نه. دا اوس چې کوم وخت راغلی دی وروڼو تاسو ته پته ده چې یوازې زموږ د مشرانو نه د ځوانانو نه ده پوره، د دې ملک په ترقۍ کې، د دې ملک په پرمختګ کې او په دې قام کې چې کوم څومره ستونزې راغلي دي د هغې دپاره د زنانو ګډون په سیاست کې دومره ضروري دی څومره چې د ځوانانو څومره چې زموږ د مشرانو ضروري دی. ستاسو په کورونو کې ستاسو بچې دي د هغې د تعلیم دپاره چې څومره ضروري خبره ده، د هغې نور داسې ایشوز دي چې په هغې باندې زنانه هم ډېر ښه طریقې سره خپل اواز پورته کولی شي. په پارلمان کې تاسو کتلي دي چې بابا د بابک صاحب حوالې سره چې کوم د کار حوالې سره خبره په هر فورم باندې کړې ده نو داسې د روزانه په بنیاد د عوامي نیشنل ګوند هر وګړي که زه هم په دغه پارلمان کې ناست وم نو د خپل کار دپاره، د خپلو خویندو دپاره، د خپلو ورونو دپاره هغه شان اواز پورته کړی دی او هغه شان موږ دغه حکومت ته سخت ټایم ورکړی دی کوم چې لس کاله مسلط په باندې. نو انشاءالله تاسو نه مې دا هیله ده چې راتلونکي وخت کې څنګه چې نسبت دلته خبره وکړه چې دلته کې دا ډېره غټه حلقه ده او زه کله نه چې ما ته ټکټ اناونس شوی و زه ګرځېدلې یم ښه بدلون هم راغلی د دې نه مخکې موږ د خپلې پارټۍ ورکر سره په رابطه کې نو دا ډېره غټه حلقه ده خو دا د خدای خدمتګارو حلقه ده. ما دلته وکتل چې دلته د عوامي نیشنل پارټۍ کور په کور خدای خدمتګار مشران موجود دي. نو تاسو نه مې دا هیله ده چې په دې راتلونکي وخت کې ځکه چې دا ورځې د شمار پاتې دي او دغه د شمار وظیفه موږ د خپل ورور سره زموږ دا مشر چې دی موږ به دې سره دغه شان ولاړ یو چې د خپل ځان سره په خپل کور کې د یو ورور سره په خپل کور کې د یو مشر سره ولاړ ځکه چې دا د پښتو وخت دی، دا د غیرت وخت دی. په دې علاقو کې لس کاله تاسو وکتل چې خلک مسلط شوي خو تاسو وګورئ چې تاسو دې سرې جنډې له موقع ورکړئ، تاسو د بابا د تحریک دې ملګري له موقع ورکړئ نو انشاءالله تاسو وګورئ چې هغه ټولې مسلې چې دلته دي د هغې دپاره په اسمبلۍ کې اواز پورته کول، په هغې باندې خبره کول او عملي ګامونه پورته کول دا صرف او صرف د دې سرې جنډې خاوندان کولی شي. نو بیا مې تاسو ته خواست دی چې دا لا ډېر
دا سره جنډا دا ډېر د قربانو نښه دي دا د شهیدانو پارټي ده دا د پښتنو پارټي ده او دا د دې خاورې پارټي ده موږ چې د خپلې خاورې خپل اختیار خبره کوو موږ ځکه کوو چې الله تعالی موږ ته هر قسمه وسایل په دې خاوره راکړي دي تاسو د بجلۍ مسلې وګورئ تاسو د ګیس مسلې وګورئ تاسو په دې خپله خاوره باندې خپل وسایل وګورئ بې اختیاره وګورئ چې څومره اختیار دی نو د ده اختیار نه خبر د دغه سرې جنډې خاوندان دي چې تاسو ته مخامخ ناست دي او تاسو به دا بابک صاحب ګورئ چې په هره خبره باندې په هره ستونزه باندې زموږ ټول ممبران خو په خاصه توګه ځکه چې زموږ د اسمبلۍ پارلماني لیډر پاتې شوی او ډېر زیات په دغه حوالو سره خپلې هلې ځلې جاري ساتلي دي نو د قوم مشران وپېژنئ هغه مشران وپېژنئ چې هغوی تاسو قوم له ګټې راوړي او د قوم دپاره خبره وکړي ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه ستاسو ډېره زیاته شکریه په آخر کې یو شعر وایي هغه سر چې د غاصب مخ کې چټېږي هغه سر چې د غاصب مخ کې چټېږي د پښتون د سر پټکې د بهرام ډېره